عزیزانو تر ټولو اول خدا خبره ده چې سبا به 25 دسمبر په دې کې د عیسایانو اختر چې دی هغه لمانځل کیږي مناول کیږي. یو ډاکټر ټلیفون راوکړ راته ویلې چې مولوي صاحب زموږ ملګري یاران عیسایان ستا نصارا مسیحان چې کوم بلل کیږي مسیح نو موږ ودی ته د دې اختر مبارکي ویلې سو کې نو سو ویلې په بار ملکو کې زموږ ډېر مسلمانان ورونه وسیږي د عیسایانو وطن د علاقه د محله ده نو خامخا به یارو دوست لري که اوس مبارکي ورکوي هم د دپاره امتحان دی که نه ورکوي هم د دپاره امتحان دی. زه به څو مختصرې خبرې درته وکم تاسو دا خبرې ډېر په خپل دماغ کې په غور سره کښېږدئ نو په آینده کې ستاسو دپاره مشکل چې دی هغه نه وي. اوله خبره دا ده عزیزانو چې عیسی علیه السلام د الله رب العزت ډېر عظیم برګزیده نبی دی او رسول دی. په دې خبره خو بس تاسو سر خلاصي چې یو یهودیت بلل کیږي بل عیسایت بلل کیږي بل موږ مسلمانان یو الحمدلله. یهودیان چې دی هغه د موسی علیه السلام امتیان بلل کیږي، عیسایان چې دی هغه د عیسی علیه السلام امتیان بلل کیږي چې په هغه وخت کې ژوندی وو. نصارا عیسایان او مسیح دا ټول یو دي او مسلمانان چې دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي. امتیان داسې چې موږ د پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت چې دی هغه قبول کړی دی نو لہذا و موږ ته چې ویل کیږي د پیغمبر علیه السلام هغه امت چې د پیغمبر علیه السلام لارې قبول کړې ده او منلې ده. بیا په دې تاریخ کې عزیزانو تاسو لږ خاشه ورته وګورئ. یوه سنه هجري بلل کیږي، یوه سنه عیسوي بلل کیږي، بل قبل المسیح بلل کیږي. هجري سنه دا معنا ده چې پیغمبر علیه السلام مکی چې کله هجرت کوي و مدینې ته د هغه وخته څخه تر ننه پورې 1440 کاله کیږي. اوس د مسلمانانو چې کومه سنه هجري ده کوم کال دی هغه 1440 کاله گویا د پیغمبر علیه السلام د هجرت څخه تر ننه پورې 1440 کاله چې دی هغه سوي دي. او بیا چې 2022 کال و شروع دی 23 به شروع کیږي دا پر ختمېدو دی 22 پر شروع کېدو دی. د دې معنا دا ده چې دغه عیسی علیه السلام پیدا سوی دی. د عیسی علیه السلام د پیدایش په قول عیسایان مسیحان هغه وایي 2000 څو کاله کېږي اوس څو روان دی 2022 روان دی. اوس وایي چې 2022 کاله چې دی هغه د عیسی علیه السلام سوی دی. صحیح سلو د پیدایش ورځ ده نو دا دی چې کله پر 25 دسمبر باندې دا ورځ لمانځي معنا دا ده چې په دا ورځ عیسی علیه السلام پیدا سوی دی. که څه هم دا یقیني نه ده خو د دې یو ډېر لوی تهوار راواخله، د دې یو ډېر لوی لکه زموږ د روژې میاشت راواخله، حج راواخله، اخترونه راواخله، د دې دپاره دغه تهوار چې دی هغه ډېر مطلب محترم دی. اوس په دغه ورځ باندې دوی ورځ لمانځي د عیسی علیه السلام د پیدایش او په دې کې هیڅ چاته شک و شبه نشته چې عیسی علیه السلام چې د دنیا ته راغلی دی دا رحمت دی د الله له جانبه یو ډېر عظیم انسان، یو ډېر لویه هستی، یو ډېر لوی نبي چې دی هغه د روی زمین ته چې دی هغه راغلی دی. اوس به یوه بله خبره درته وکړم. یو یهود دی، یو عیسایان دي، یو مسلمانان دي. دا درې سره به موږ راواخلو د عیسی علیه السلام په باره کې د دې څه ګمان دی څه فکر دی. یهود دا وایي چې عیسی علیه السلام چې دی د هغه کس نبوت نه مني. یهودیان د عیسی علیه السلام نبوت نه مني. عیسایان بیا راولاړ سو هغه وایي چې عیسی علیه السلام یو ګروپ د دې دا دی چې دا د درو خدایانو سه یو خدای دی، نعوذ بالله.
بل ګروپ په دې کې دا دی هغه وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله او مسلمانان بیا وایي چې نه الله دی نه د الله شریک دی نه د الله زوی دی بلکې د الله یو ډیر نیک برگزیده او عظیم پیغمبر دی او نبی دی او بنده دی دا د مسلمانانو عقیده سوه اوس هلته چې یهود دا وایي و عیسی علیه السلام موږ نه منو انکار نبوت کوي حتی د عیسی علیه السلام بابا نسته بغیر د بابا الله پیدا کړی د بیبي مریم د ادې ده بغیر د بابا الله پیدا کړی دی اوس مې سړی وایي چې اشه بغیر د پلاره څوک پیدا کېدلی سي نو که آدم علیه السلام بغیر د پلاره بغیر د مور پیدا کېدلی سي نو عیسی علیه السلام بغیر د پلاره الله ولې نسي پیدا کولی دا زموږ ایمان دی دا زموږ عقیده ده اوس یهود وایي چې دغه عیسی علیه السلام پلار لري نو پلار یې څوک دی هغه راولاړ سي یو شپانه یاد کې یو نجار یاد کې یو بل کس یاد کې وایي د دې تعلق د بیبي مریم سره العیاذ بالله د بیبي مریم سره چې دغه بچی پیدا سو د عیسی علیه السلام په نامه نو لهذا هغه وایي چې موږ د دنه نبوت منو او نه دی نبی دی نه دی د الله رب العزت نیک بنده دی څونه لوی بهتان دی څونه لوی تهمت دی دا یهود چاته وایي د عیسایانو چې کوم نبی دی عیسی علیه السلام په باره کې دا فکر دی او عیسایان بیا وایي یا د خدای زوی دی یو ګروپ وایي بل وایي یا د الله شریک دی په درو خدایانو کې یو خدای دی او مسلمانان وایي نه اوس خبره دې ځای ته ودرېده عزیزانو چې دغه عیسایان وایي و عیسی علیه السلام چې پیدا سوی دی له الله پیدا سوی دی ولې ځکه وایي پلار یې معلوم نه دی پلار یې نسته بغیر د پلاره پیدا سوی نو گویا پلار یې الله سلو العیاذ بالله نعوذ بالله اوس چې دغه 25 دسمبر دی دا زموږ خلک و دې ته میری کرسمس وایي یا مبارکي ورته وایي نو دا د هغه خبرو تایید دی چې د عیسایانو بعضو عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو تا د هغې خبرې مبارکي ورکړه اوس څه پکې وایه مسلمان سړی پاتېدلی سي که نسي پاتېدلی نو تا چې وده ته مبارکي ورکړه دا خو د ده د خبرې تایید وکړي چې ستا فکر دا دی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی یا ستا فکر دا دی چې عیسی علیه السلام د الله شریک دی په درو خدایانو کې یو خدای دی نو چې تا دا خبر ورته وکړه نو ګویا چې د ده کومه عقیده و نظریه ولا ستا په خبرو کې هم عقیده و نظریه هغه ښکاره کېږي اوس په ته وایي چې یا نو زما نیت خو بل دی نو زما نیت خو دا نه دی نه 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 دا خبره نه ده په درواغو به نه سره چلوو درواغ به مابین له نه راوړي یو سړی راولاړ سي خپله ادې په کمره کې ده په یو باتروم کې د غسل خانه کې ډیره بیا ادبي معاب یو سړی اوس دروازه ورټکوي دروازه خلاصوي هلته کپړې بدلېده بل دا وایي زما نیت دا نه دی چې زه زما مور ته په بد نظر وګورم نو دا ستا چې کوم ښه نیت دی هغه جایزه ده په دې خبرو به نه سره خلاصو چې زما نیت دا نه و چې زه ودې ته دا وایم چې ستا ته د اختر مبارکي وایم ستا د اختر مبارک سي نو په دې کې زما نیت دا نه دی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی یا د دریم خدای دی زما نیت دا نه دی نو خو د ده د خبرې تایید دې وکړي ولې په درواغو ایمان راګرځئ ایمان په رښتیا دی په رښتیا بیا راګرځوو ایمان و ما تا ته ضرورت نه لري ما او تا و ایمان ته ضرورت لرو د لمر و ما تا ته ضرورت نه لري موږ و لمر و د لمر ورونه ته ضرورت لرو الله موږ ته ضرورت نه لري موږ الله جل جلاله ته ضرورت لرو محمد رسول الله ما او تا ته ضرورت نه لري لیکن ما او تا محمد رسول الله ته ضرورت لرو خبرې به نه سره جوړې چې اوس راولاړېږي د خپل دوستۍ د خپلې یارانې د خپلې انډیوالۍ د وجې د الله رب العزت پر الله دون عظیم بهتان ویل سوی دی پر عیسی علیه السلام بهتان ویل سوی دی ته راولاړ سې نیت یې خپل ورواچوي خبرې دې د عیسایانو ورواچول چش دې چې جوړه کړه دې خبرې سه خطا وزینه قطعا به خطا وزینه که چیرې یار در باندې ګران دی که چیرې انډیوال در باندې ګران دی عیسایه دی بیا نو ټک دی ایمان شاته وغورځوه یار و مخ ته کښېږده او ته خپله د ځان سره دا فکر وکړه چې یاره ایمان خو ما ته ډېر محبوب دی زما تر عزت زما تر بابا زما تر ادې زما تر اولاد نو بیا ستا څه فکر دی چې ایمان دې شاته وغورځوي عیسایت دې مخ ته کښېښوي
ایمان خو ګپه نه ده، بانډار نه دی، پسخن نه دی، نه دا داسې موږ ته په میراث کې میلاو شوی دی نو لحاظه زما خوښه ده. نیت بیا داسې عزیزانو موږ تی چې یو لکه دا اوس د ښځو د تعلیم خبره روانه ده، نو ملایان ته خلک وایي تی ولې تعلیم نور باندې کوئ؟ دغه زموږ تی د پښتنو ټیک ټاکرانې دي دغه پر بل لین چې روانې دي، دوی وایي تی ولې تعلیم څه دا زنانې بندوئ؟ که ته تعلیم و دې ته وایي لکه چې دا تا کړی دی اوس ټیک ټاکر یې، ډرامه باز یې، فلمکار یې، فلمان جوړوي، نور ډانسونو بل کوي، نو پر دغه تعلیم د ګسره لعنت ځي. ته ولې دا خبره کوې؟ ته ګوره تعلیم و ما ته راښکاره کوې په چیش باندې؟ په قرآن او په حدیث باندې، او نتیجه د دې تعلیم راله ته ټیک ټاکر شولې. کله کالي څنګه اغوستې، کله څنګه اغوستې، کله کپړې څنګه جوړې کړي، کله څنګه جوړې کړي، کله ملا څنګه کړي، کله د خپل بدن څنګه جوړ کړي، بیا جهان ته ښکاره کوې. دا ته تعلیم کړی؟ تا دغه تعلیم شو وي؟ تا دغه تعلیم شو چې ته په قرآن په حدیث کې راځي؟ دا خو پر الله بهتان دی، د محمد رسول الله د شان لوی عظیم شان دی، پر هغه بهتان دی. هغه کله دا خبره کړې وله؟ هغه د حلال او د حرامو خبره کړې وه، هغه خو دا کړې وه چې ته تعلیم حاصل که، ته به ډاکټر سي، ته به مطلب داسې سي چې بیا د خپل ځان علاج به په خپله کوې، د خپلې خور و لور د یو مسلمان علاج به ته کوې. خو دا ما تا ته ویلي دي، ولې درواغ سره جوړوو؟ نو چې کوم څوک وایي یاره زموږ یاران دي، موږ مجبور یو، خامخا نو څنګه کوې، خوا راسه به دی. دا زما په مسجد کې هغه یو عیسائی دی صفایي والا، هغه رالی ماته ویل مولوي صاحب سبا زموږ اختر دی، مال خیر. نو اختر دی معنا دا د څه خرچه راکړه، هلک ته مال ته 1500 روپۍ خرچه ورکړه. یعنې دا خرچه په دې نه چې عیسی علیه صلات وسلام مبارک چې دی هغه د الله رب پیدا سوی دی، نو د الله څه پیدا سوی دی، پیدا کېده موږ منو چې بغیر د بابا دی. دغه نور سره منو چې کومه د عیسایانو عقیده ده. نو اوس هم که ته راولاړېږې ستا ملګری یار دوست چې دی هغه عیسایي دی، هغه ته دعا وکړه، الله دې ژوندی لره، الله دې آباد لره، الله دې خوشحاله لره، خدای دې زموږ سره خوشحاله لره، خدای دې زموږ سره شاد و آباد لره. نو دعا سوله پروا نه لري. او که ته راولاړ سې خاص د کرسمس تورې ور واچوې، نو بیا په هغه تورې کې خو هغه شی پروت دی پټ، نو ګویا ته ملګری سوې پټ تا یې تایید وکړي چې ستا څنګه عقیده ده هغه زما ده. من تشبه بقوم فهو منه، دا معنا ده چې د کوم قوم چمونه به کوې هغسې به یې. یعنې دا زموږ ته اسلام اوس دی سو عزیزانو، هر ګناه نه واخله هغه په یو صورت کې د جواز تورې ورته پروت دی. شراب په دې وجه جایزه دی، بدکاري په دې وجه جایزه ده، سود په دې وجه جایزه دی، رشوت په دې وجه جایزه دی، قتل په دې وجه جایزه دی. ګرڅه چې الله رب العزت کوم شان حرام کړي وو هغه په یو ځای کې موږ سره یې چې په دې ځای کې پروا نه لري. زموږ دین ګرته ټوکړې سو، د ملنګیانو خرقه جن جوړه سوه، ګودړۍ جن جوړه سوه، زر رنګونه سولو. دین موږ ته هغسې نسو راپاته چې څنګه الله او رسول موږ ته راستولی یې راښولی وو. په هر ځای کې چې زما ستا دروغ ضرورت رالی، یاره مجبوري ده په دې ځای کې درواغ ویلی سي. په کوم ځای کې د شرابو ځای رالی، یاره مجبوري ده نو شراب خامخا څښلی سي. د بدکارۍ ځای رالی، یاره مجبوري ده نو خامخا بدکاري کولی سي. د طلاق ځای رالی، 3 طلاقونه ورکړي دي، یاره مجبوري ده نو څه وکړو، نو بس نو جهان راته ګوري، نیت مې د طلاق نو صحیح ده، بس نو ستا نیت د جهنم هم نه دی، جهنم لره به ځې. ستا نیت د جهنم نه دی، جهنم لره به ځې. نو لہذا چې دا کم میری کرسمس وایي یا کم څوک مبارکي وایي، هغه معنا د هغه سوله چې ته تایید د ده د چیش کوې، د ده د عقیدې کوې، د ده د نظریې کوې. او که ستا هم د هغه عقیده و بیا خو وچ کلک سوچ کفر دی، سړی کافر کېږي. او که هغه عقیده خو نه ده، الحمدلله زموږ هغه عقیده نه ده، که په موږ کې یو سړی دا خبره ورته وکړي نو بیا هم له خطرې خالي هم نه ده. ځکه چې تا په ګپه کې سړی کافر کېږي که نه کافر کېږي؟ چې سړی پر الله او پر رسول باندې مسخرې وکړي په ګپه کې، نعوذ بالله کافر کېږي. اوس مې سړی وایي چې شه مولوي صاحب نو دا خو نو کافران، عیسایان، یهود، نصارا موږ ته هم په اختر کې مبارکي راکوي، نو که دی ما ته وایي د اختر د مبارک څه په دې دی ولې نه مسلمان کېږي؟ په دې تورستي سر خلاصېږي. دی موږ ته څه وایي؟ وایي شه نو ما ته خو عیسایي په اختر کې مبارکي راکول، ستا د اختر مبارک سو، په دې دی مسلمان کېږي؟ یا نو زه بیا په دې څنګه کافر سم چې ما وده ته وویل؟ یاره چې یو سړی مسلمان کېږي له الف تر یا به ټولو خبرو ستا یقین عقیده یي. صحیح سو؟ اوس که یو سړی راولاړ شي دا ټول قرآن کې یو توری ووایي دا زه نه منم، په کافر کېږي که نه کافر کېږي؟ وایي یاره زه ټول قرآن منم دا یو توری نه منم.
نو بیا چې سړی کافر کېږي نو ته خو ټول دین منې دغه ځای نه منې چې د عیسی علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت زوی نه دی، شریک یې نه دی، خدای نه دی، نو په دا توري کې ته چی سولې؟ صحیح سلو؟ دا خو ډېر ناولده خبرې دي. شیطان داسې وسوسه ور واچوي چې نه 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 هغه نه مسلمان کېږي، ته بیا څنګه کافر سوې؟ خو ما درته ویل الله موږ ته ضرورت نه لري، د الله رسول یې نه راته لري، قرآن یې نه راته لري، جنت یې نه راته لري، او جهنم موږ ته ډېر ضرورت لري. تی وایي چې مولوي صاحب دا دې بیا څنګه خبره وکړه؟ الله د جهنم سره وعده کړې ده چې زه به تا په انسانانو ډکوم. بیا به د یو وخت راشي جهنم به الله ته وژاړي، چیغې نارې، څه څو کسان چې تا زما سره وعده کړې وه. جهنم موږ ته ضرورت لري، صحیح ده؟ موږ ته ضرورت لري، جنت موږ ته ضرورت نه لري. نو لهذا که ایمانونه در باندې ګران، د خپل ایمان خیال وساتئ، په خپل ګریوان کې وګورئ، هېڅ د ملایانو کار نه دی. د ایمان ستا خپل د ملایانو سره تعلق نه لري. او که ته وایې چې د ملایانو سره د نه لګېږي، بیا د ایمان په خبرو کې هم نه ورسره کېږي. ستی په خبرو به موږ کار نه لرو، زموږ په خبرو کم سے کم دا خو نه ومنه چې ستا د دین او د اسلام د مذهب پیشوا علما دي که نه دي؟ دي نو چې دین بیا په مذهب کې نو زموږ خبره ومنه. که په مذهب کې نه را سره منې، نو په دنیا کې به چیرې را سره ومنې؟ نو بیا ته ولې ما ته وایې چې ته زموږ پیشوا یې، ته زموږ امام یې، ته زموږ مشر یې، ته زموږ مطلب اقتدا مې په تا پسې کړی؟ بیا خو ته دروغجن سولې. من تشبه بقوم فهو منه، معنا دا ده چې څوک د چا پر لاره ځي هغسې به. مختصرې خبرې مې درته وکړې، مختصرې. یهود څه وایي د عیسی علیه السلام په باره کې؟ عیسایان څه وایي؟ مسلمانان څه وایي؟ دا یې زده کړئ. سنه هجري د محمد رسول الله د هجرت سره تعلق لري. سنه عیسوي د عیسی علیه الصلاة والسلام په قول د انګریزان عیسایان هغوی پیدا سوی دی. سیسو قبل المسیح، دا معنا چې اوس 3000 کاله مخکې خبره وي، نو اوس موږ دا نه سو د دې څو کاله کېږي؟ نو قبل المسیح د عیسی علیه السلام څخه 1000 کاله مخکې، 2000 کاله مخکې، 3000 کاله مخکې. خیر، الله رب العزت موږ ته د رښتیا او ایمانونه را نصیب کړي. الله دې په خطا